کتاب کې مصنف په اول کې بسم الله دا ولې ذکر کړه او دا ترک د حمد ولې وکړه او دویم احوال د مصنف دي چې د اسم محضی چې د اسم کنیه اسم لقبی د دوی څه شی ده او دریم بیان ترکیب د بسم الله الرحمن الرحیم کې مصنفین په اول د کتاب کې بسم الله ذکر کوي د وصول وجوهاتونه اول وجدا سے موافقت راشي د کتاب الله د ترتیب عثماني سره نه د ترتیب نزولی لکه په ترتیب نزولی کې اول اقراء بسم ربک الذی خلق ذکر ده الته تسمیه نشته ده په ترتیب عثماني کې چې څنګه په اول کې بسم الله ذکر ده د کلام الله دغه امتثال او موافقت د وجه مصنف په اول د کتاب کې بسم الله ذکر کړه دویم لپاره د موافقت د کتابونو د سلف او صالحین کوم چې ما سبقا سلف صالحین دی وایي چې تصنیف لیکي په اول کې بسم الله ذکر کوي نو مصنف دی وایي د تابعداري دی وجه نه په اول د کتاب کې بسم الله الرحمن الرحیم دا ذکر کوي دریم حدیث شریف کې راځي چې بسم الله وایي یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار شیطان دسی لکیږي لکه خلای سی ور کی لکیږي نو دی وجه مصنف لګي په اول کې بسم الله ذکر کوي سلام ذکر کوي لپاره د دفع د وسوسې د شیطان لکه شیطان دی مصنف ته وسوسې ورغولې چې ته کتاب په دې فن کې ولیکي کتاب ارسلی په دې څنګه کې نیولې په هر جمعه په هر مدرسه کې به تاسو د شکرازین شاګردان تلاميذه دا کمیږي نو کتاب جوړولو ته ضرورت نشته خلک ورازي تانه به استفاده کوي مصنف د دفع د وسوسې لپاره بسم الله الرحمن الرحیم دا ذکر کړ پنځم بسم الله ذکر کول لپاره د دې چې عمل په حدیث شریف باندې راځي كل امر ذي بال لم يبدا فيه بحمد بسم الله فهو اخطا هر یو امر ذي بال چې هغه مقصود وي بال په معنا د فعل مقصود سره ده هر یو کار چې هغه مقصودی وي او که شروع په نوم دی الله باندې ونسي هغه قطع البرکات وي نو مصنف د تبرک لپاره په اول دی کتاب کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کړ او د ترک لپاره وجوهات تاسو ته نور شروح ذکر کړی دي چې بسم الله ذکر کړ الحمدلله ذکر نکړه یو وجداله چې مقصود دی بسم الله او د الحمدلله نه ذکر دی الله دا او دا ذکر دی الله لکه په دوړو سره حاصلېږي په یو سره حاصلېږي ځکه بسم الله مشتمله په اسم ذاتی په اسم صفتی باندې ده الحمدلله موصف ده نو مقصود دی دوړو نه ذکر دی الله دا بسم الله کې ذکر دی الله او نو ذکر پرې خدا بیا دوم وجه شاده ذکر کړي بسم الله دی پرې خدا حسمل لنفسه لپاره د شګستګي د نفس کول دغه دی دا کتاب جمع په مثل د کتابونو د سلف صالحینو نه د په مثل دی وی باندې نه نو زه بسم الله ولیکم نو زبا دما کتاب دی وی سره مو برابر شي زبم دی وی سره برابر شي موضوع دی وی سره برابر یم او کتاب دی ما دی وی سره مثل او برابر دنه دی وجنه شکستګي د نفس لپاره مصنف بسم الله دا پرې خدا اگر که په واقعیا په نفس الامر کې دی په خپل باندې لوی سړی ده او د کتابم لوی قواعد باندې مشتمل ده او په دې کې ترغیب طالب او عالم ته ورکړي چې لوی په علم باندې یا په غو باندې ځانه د پکاره شګستګي د نفس لپاره الحمدلله پرې خدا زه په مثل د نور مصنفینو نه د امام مصنف کتاب په مثل د نور کتابونو نه د بسم الله نرسته الحمدلله دا پرې خدا باقي د کتاب مصنف اسم محضا او عثمان ده او لقب د جمال الدین ده اسم کنیه د ابو عمرو ده په فنانم کلی په مصر کې دا پیدا شوی ده په 1500 کې او دای وفات شوی ده په 600 کې د اسم محضا او عثمان ده او اسم کنیه ابو عمرو ده ملقب په جمال الدین سره ده مشهور په ابن حاجب سره ده ملقب په جمال الدین سره یعنی لقب جمال الدین ده مشهور په ابن حاجب سره ده ابن حاجب دا ذکر ورته چې د پلار حاجب دا چوکیدار ته ویل کېږي دربانچی ته او د پلار چوکیدار او د بادشاہ سره او چوکیدار هغه چاته ویل کېږي
چې بدون د اجازت نه بهر خلک دننه نه را پرېږدي او دا دننه خلک بهر بدون د اجازت نه پرېږدي. د لا د بادشاه چوکیدارو نو دی مسما څخه ابن الحاجب سره یا چا ویلي حاجب په معنا د مانع سره ده. د زمانې نه مخکې قتل د صلحاو د نیکانو د اولیاو دا ډیرو. کله چې د اقتدار راغله د خلافت راغی د بادشاهي وزارت راغی نو قتل د صلحاو د نیکانو بند شو نو د هغه مسما څخه حاجب سره د ابن الحاجب ده نو ځکه دې ته ابن الحاجب دا وایي. باقی بسم الله الرحمن الرحیم. با حرف جر د اسم دا مضاف الله دا موصوف ده. لکه قانون دا د هر دو اسمین یا هر درې اسمونه چې دوی راسي د اول اسم واحد یا اسمین دا خالی وي د الف لامونه او وروسته دوم دریم ځای کې اسم واقع سي هغه معرب باللام دا علامه د اضافت ته بیا دې ته مضاف الیه وي. یا یو اسم یا دو اسمین راسي وروسته دغې نه ضمیر راسي دا علامه د اضافت د مضاف الیه. نو دلته دوه اسمین راغلي یو لفظ اسمون ده بل لفظ د الله هو ده. اول خالد د الف لام نه ثاني معرب ده باللام نو دې نه دوی تعبیر په مضاف الیه سره کوي. بیا چې دوه اسمین راسي دواړه نکري وي یا دواړه معرفي وي واسي مواجهه کې دوی تعبیر د اسمینو نه په صفت موصوف سره کوي. اول دو اسمین راغلی لفظ اسمون ده چې کلمه د جلاله د علم د الله ده دا اول خالد د الف لامونه او دویم مدخول اللام ده نو علامه د اضافت ته مضاف الیه. بیا د الله نرست دو اسمین راغلی صفتین الله دا معرب باللام ده الرحمن معرب باللام ده الرحیم معرب باللام ده. چې دغه دو اسمین راشي دواړه معرب باللام یا دواړه معرب باللام نه خالی وي د الف لام او تنوین بجاری وي دا به علامه د صفت او د موصوف. نو الله موصوف ده معرب باللام ده الرحمن صفت مادحه اولا ده الرحیم صفت مادحه دا ثانی ده. ترکیب تلندې ګوره. با حرف جر ده مبني په کسره سره ده. اسم دا مضاف ده الله ده الله مضاف الیه ده. بیا الله موصوف ده الرحمن دا صفت اول ده الرحیم صفت ثانی ده. موصوف سره د دواړو صفتینو نه مضاف الیه ده د مضاف اسمی ده. مضاف الیه ده مجرور ده جار مجرور دا ظرف مستقر متعلق ده ثابتن پوری. ثابتن اسم فاعل ده ضمیر کې مستتر هوا هغه فاعل ده. اسم فاعل سره د فاعله سره د متعلق نه شبه جمله مرفوع لفظا دا خبر در لپاره د مبتدا محذوفین سی ابتدائی ده. ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. بیا ابتدا اسم مضاف یہ دی متکلم ده. اسم جمع یو اسم غیر اسم جمع وی اسم غیر اسم جمع سی اضافت یہ دی متکلم ته وسی دیغه اعراب الحرکت تقدیری ده په احوال ثلاثه وکي لکه غلام اضافت یہ دی متکلم ته وسی غلامی غلط اعراب تقدیری اعراب الحرکت تقدیری په احوال ثلاثه وکي. دارنګ ابتدا اسم غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم د دې اعراب الحرکت تقدیری ده په احوال ثلاثه وکي. ابتدا مضاف د ای ضمیر ته یا مضاف الیه مرفوع تقدیرا هغه مبتدا ده ثابتون هغه خبر د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه صورتن انشاء معنا صورت د خبریه ده ځکه اقسام د انشاء د لس دی یو علامه د انشاء په دې کې نشته ده او معنا انشاء مقصود ده لفظا خبر د معنا انشاء ده ځکه مقصود په دلته اخبار د بسم الله نه ده چې تو حکایت د دینه کې چې مصنف بسم الله الرحمن الرحیم ویل بس بسم الله وای دینه مقصود انشاء او تسمیه ده. ته په خپل باندې شروع په دې کلام کې مقصود دي ته هغه بسم الله ویل دي تبرک حاصلول دي په نوم دی الله باندې نو لفظا خبر ده معنا انشاء ده. یا دا بسم جار و مجرور دا ظرف مستقر متعلق ده اشرعو پوری یا اشرعو سے غیر واحد متکلم ده ضمیر کې مستتر چې تعبیر کې دیغه نه په انا سره هغه فاعل ده. یا فعل سره د فاعل سره د متعلق نه جمله فعلیه خبریه دا اول مذهب د کوفیانو ده دا دویم مذهب د مصریانو ده.
نور به سبا خبره کو چې اسمی جار و مجرور ده اور جار و مجرور سے واقع سے په کلام عربیت کې غیر دې تعبیر په ظرف سره کوي یو په ظرف لغو وي بل په ظرف مستقر وي او په متعلق د ظرف مستقر کې بیا مذهبین دي بصریان او کوفیان او د دلایل دي بیا